السلام علیکم ورحمت الله. محترم کتونکو، دا وخت مونږ په سیدو شریف کې یو، کوم چې سیدو بابا باندې مشهور دی. سیدو بابا چینه ورته هم وایي. دا تقریبا 70-80 سالونه دا چینه کوم دی بهیږي، او ماشاءالله ډېر یو بهترین پاک او صفا اوبه دي. دا کوم آبادي چې تاسو ته ښکاري دا د والي سواد د زمانې نه دي. تقریبا 80-85 سال به د دې آبادۍ شي. بابا د دې آبادۍ به څو وخت شي؟ اتیا او بیا داسې به کېږي که نه؟ زیات به وي که نه؟ تقریبا 100 کاله تقریبا داسې وایي نو. او دا مارغان چې کوم دی پکې چغې کوي او ځانه جالې کوي او دلته کې بچي راوړي. ښه محفوظ دي. دا زموږ سره بچوړی دی دلته کې چینی دی راغلی دی. ښه کې هلکه مخ خلاص کړې. اوبه یخې دي که نه؟ نه که نه. دا چې کوم دی نو استنجا خانې دي. لرګو بلکل. او دا چې کوم دی نو بیا د ګرمۍ دپاره غسلخانې جوړې کړي دي. او لکه په تریاسي کې هغه پخ کړي دي. نو بیا خو دا خو د سلو نه سیوا شو که نه؟ ډېره غټه زمانه شوه که نه؟ ډېره غټه زمانه شوه بیا. لرګی دی او دیار لرګی دی که نه؟ دی نه خرابېږي. دا ګورئ ملګرو، دا دغه توتکر کې دي، جالې کړي دي. دا ټول د دې جالې دي. د الله قدرت ته ګوره، خپله جاله ترې نه خطا کېږي. هر یو په خپل جالې کې ځي. ګورئ ښه دونه ماره توتکر کې دي، ډېر زیات توتکر کې دي. دا یې تاسو ته په نظر باندې راځي. ګورئ او اوس راځي چې موږ لاړ شو دلته سیدو بابا جومات ته. سیدو بابا جومات پکې وینو او دا موږ روان یو سیدو بابا جومات ته بخیجو. ګورئ ملګرو، او د سیدو بابا زیارت د باندې کوو، د هغه د روضې، هغه د جومات. دا چې کوم دی جنازګاه ده، او دا چې کوم دی سیدو بابا جومات دی. اوس بند دی. دا هغه کمرې دي. دا چې کوم دی نو مناره ده. او دا چې کوم دی د سیدو بابا مزار دی. بابا څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ دا تاسو سره هغه رانږدې کوو، زون کوو. دا تاسو وګورئ.
دې کې اکثره ګډوډي هم لیکلي ده. دا خو د دې مشرانو غلطیانې دي، د دې کشرانو غلطیانې اکثر ګډوډي لیکي. دې ګډوډو پسې به نه ځئ او خپل عقیده به انشاءالله درست وساتئ. خیر او د شر مالک الله دی، نفي او د نقصان مالک هم الله دی. په دنیا کې د الله نه سوا بل څوک د نفي د شر مالکان نه دي. دا دروازه ده، دا دروازه ده. دا چې کوم دي خلکو پیسې میسې ایښودې دي، ناپوهه مسلمانان دي. دا وینې سورت یاسین ایښودی دی، آیت الکرسي ایښودې ده، داسې د څلور سورتونه قل هو دا ایښودې دي. دا هم پیسې دي. او دا پوری جنازګاه ده، دلته کې مړی چې راوړي دلته کې بیا جنازه کوي. او دا د سید بابا د جومات لوکیشن دی، ډېر بهترین خوبصورت جومات دی. الله تعالی دې زموږ د خلکو د هدایت وکړي چې دوی عقیدتاً لږ ګډوډ دي. نو دا خبره خو جهرن پکار ده چې هر څه کولو والا یو الله دی، په ټول کائناتو انتظام کولو والا الله دی. چې څه کېږي الله یې کوي، د الله نه سوا بل څوک په دې کائنات کې اختیار نه لري. او که دا عقیده څوک ساتي هغه مشرک دی، نه ده پکار داسې. دا د سید بابا مزار دی، تاسو وینئ. الله تعالی دې غریق رحمت کړي، قبر دی الله د نور نه ډک کړي. او ډېر دینداره انسان و، الله ولی تیر شوی دی. او بس ټول الله ته محتاجه پراته دي، محتاجه خلک دي. الله دې په ټولو باندې خپل رحم فضل و کرم وکړي سره د موږ نه. او د روژې چې کوم دی د بابرکت او برکت ورځې دي، جهنم نه د خلاصۍ ورځې دي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول له جهنم نه خلاص کړي، ازادي نصیب کړي. او الله تعالی دې څومره زموږ مشران کشران چې وفات شوي دي، الله دې ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. او الله تعالی دې زموږ په ټول حال باندې رحم فضل و کرم وکړي. او هر څه کولو والا یو الله دی.